ټولو نه اولین شی بنیادی ترین شی چې نن ایمو کورو کې متاثر شوی دی، والدین متوجه نه دي دغشي طرف ته، پوی نه دي ور باندې، هغه د انداغه څه د حدیث کې هم ذکر کو، خوش اخلاقی، خبر خور، نرم رویه، مینې محبت نه ډاک سلوک ډیر مهم دی. اولاد سره بچي وسره صورت څه بچي مینې محبت سره رشد کوای شي، ترقی کوای شي، دوره ډنډې ډوبلې وسره نشي کوای. پیغمبر حدیث ده څه قیامت کې چو غوړي څه ما سره وی، قیامت کې ما سره نږدې وی، ما تر نږدې شي قیامت کې. پیغمبر دی څه احسنکم خلقا والطفهم باهله، تاسو کې چوک څه اخلاقی خوي خونی کې خلخوانی سا بچه وسا نرم وی، انسان قیامت کی موسا ده. و انا پیغمبر دی څه الطفکم باهلی، زاغه سکاسوم څه ټولو نه زیات خپل خلخوانی سا مهربان و. کسا څه کومه مینا محبت مهربانی خونی کې میسر نشي بچه او تا اولاد ته، هغه بچی بیا تګي وی د مینې محبت، هغه بیا بهار لټوي هغه مینا محبت. هغه څه کله بهار یو پیر خونی نه بدزن شول، بهار طرف ته توجه شول، بیا هغه تربیت تولوس کې نه دی، بیا هغه باغډور هغه رسې بیا بهار ته لوړ وته، ابه تو کنټرول نه وسی. کوم بچی سرکش جوړیږي دا یاد وساته، کوم بچی سرکش جوړیږي هغه بچی ډیر خص زیات خطر کې سرکش جوړیږي، چې کوم خونو کې څه پلاران انتهایی سخته نه سخته، مطلب دی چې مینا محبت ورکینی، مقصد دا دی چې مینا محبت نه. کسا مثال در کوم بچای اولاد په کار د انسان د عادت کی چې ته خونی کې دوره دوستانه ماحول دی، چې پلار کومه روب او هیبت هغه مثلا د سینوي چې زواهد سره وا مسله، لور د سره وا مسله ډیسکس نشي کوای. په کار دی تو خپل بهترین دوست وګڼي، بهترین رازدان د وګڼي، تو دا څه خپل مسله بهار ته وبسي، تو ته ذکر کی. زه یو حکایت ته ذکر کوم، پس اهل بیت خو بیل پرېګه د ایمو علماو مهرباني تکسا څومره مهربانو خونو کې څومره مینې محبت نه ډاکو، څه وای څنګه طریقې سره بچي او خلخوانی سره رویه او سلوک وا. آیت الله عرقی بزرگوار دا حکایت نقل کړي چې مجتهد تیر شوی دی، دی استاد او شیخ عبدالکریم حیری بزرگوار، تاسو دا نامه شاید ورېدلی وي، حوزه علمیه قم چې کومه موجوده حوزه ده، دی بنی ده، بنیان گذار ده شیخ عبدالکریم حیری. دی په بری کې راغلی دي چې در شیخ عبدالکریم حیری بزرگوار کاولا زوجای رندا وستر کنه، شاید اول نه شاید ورسته و خو بهر هول رندا وستر کنه، او دی ټوله زندګي دغه رندې خزي ساتیره کړی ده. شیخ عبدالکریم حیری ټوله زندگی د عظیم مجتهد عالم تیره کړی ده. او آیت الله عرقی بزرگواری چې ایمو استاد شیخ عبدالکریم حیری خونه پاس چات کې وا لاندې نه اول چات کې نه پاس چات کې اوسېدو، لذا کله به چې کور والا مثال کو زیدایت څه دی بو اکثر او قدس مولی دلو څه کور والا به د خپل په شوق بیا به خېجا والا یا به سر گزا والا دومره زیات مینا محبت مهربان او څه دغه رویه نه کار خستلو، دغه طریقې سره مطلب خونی کې دی رویه وا او چې ته یو ور مو استاد نه ولیدو څه دا شکوا او شکایت کړي وي خځه حواله سره، شکوا او شکایت ته متنا ونه ورېدلو. اندیشان سره یو حکایت ده هم راغلی دی، مرزا جواد تهرانی او عالم دین تیر شوی دی، عظیم عالم دین دی. دی په باره کې راغلی دي شاګردان نقل کوي چې ورځي هغه تهرانی بزرګوار ته مو بهر ویلاړو چې ته تللو ورسره خونی نه روتلو، ابای چولی و دوه درې قدمه مو سوا خستل، بیا هغه تهرانی ودرېدلو، متدی تاسو لږ دالته ودروي زله خونی ته نوزم نو وتلو خونی ته واپس روته مو ته خدای خیر وکړه غجی څنګه خونی ته نوته واپس ضرورتي ایس کیسه دا و چې ما ابا باندې یو میګای و، هغه میګای مې څه کله ولې د خونی کې ونی ناسو نو ما زړه نه وغوښتل چې هغه میګای بهر وغورځېږي چې ته بې ځایه کوم ځای کې خونه دی ګډالی دی خانواده دی، ما خپل ځای کې مې دوباره پرېږدولو چې دا تکلیف ته میلاو نه شي، یعنی اندازه لګوه چې داسې کس هغه یو مچ میګای حشرات ورنه ازار نه کېدل، داسې علما
امام خمینی بزرگوار څه کله انقلاب وشول اندر مرزا جواد تهرانی ته امام خمینی ولڅ تازه اټارنی جنرال گوام د ایران دیو تولا غا که تا حکمی خوزه سرچشم معتقابل قبول ده که حکم خو نوی اختیار وی ما ته معاف کا دا ډیره سخته محکمه ده داسې نوي څه چې تا ظلم ور سره وشي. مقصد دومره یو مهربان کس اصل کیسه دغه ځکه د تکون کې ده څنګه دی په باره کې شاګردانو د لیکلي دي څه مشهد کې اوسېدو حرام کې امام رضا حرام کې دفن دی د غالبی دین هغه لیکلي دي څه شاګردانو چې دا کیسه دینه نقل دی بچیو نه سی واورې چې هغه تهرانی بزرګوار حرام ته لوړو واپس خونی ته لیټ راغو بچیو ته ډېر انتظار وکړلو مسمه ژمي مسمه تو استپاته مشهد کې ډېره سخته ووره کیږي ووره شي وا ډېر ټایم پر انتظار تو کو نه راغو خلخانی ولڅ بشاده سي لکه حرام کې وسور شوی وي دوی ورونه بان کړ لیټونه مړه کڅم لستل هغه رغله ورستا مطلب دا از نیمه شپې سره خونی ترغه خو خونی واره والے دو باندې او لیټونه مړه دی اوس دا زړه نه وشولو چې ځنی مې شپې سره خلخانه را پوڅاوم وار وته وټکوم تکلیف ورکوم سی وکړل مال دی کې نستو دروازې سره یو 2 غنټې پوتې وي 3 غنټې پوتې وي سبې تا کې نستو انتظار څه کله سبې شوا اذانونه وشول لیټونه بال شول څه کله خلخانه المنځ ته را پوڅې د اخ ټایم کې دی وار وټکولو څه کله وی وارو تخلص کو کله را نو وتلو تو استفاده څه بهر ووري سړم سمي هغه سپینګره او لسونه بيخي د شي وسه یخ شوی وو او مخ یا تقریبا مکمل یخ شوی وو خلخانه بختنه نو که خدای خیر وکړي ټایم کې څنګه چی ته وی غریز زه بهر ورسه انتظار کې وم ای وار د ویلې نو ټکول غیز نه مو تاسو نه زړه نه کېدلو چې نیمه شپې سمرا پوڅاو نو اندازه لګوي دا یو عالم دی خلخانی سره دوره مینه کوي دوره مهربان دی خلخانی سره دوره شفقت وسره کوي نو خپل اندازه لګوا څه ای دی خپل جودې سدي حد کې مینه کوي ای دی خلخنا او ای دی قدر بنه کوي دی احترام بنه کوي خو یمو دا شای تقریبا بل طرف ته لوړ دی ځنه وخت کې ټیک دی بے ځای مینا نه دی پکار ځنه ځکه ضرورت بيخيږي چې انسان خپل روب او hebat نه او هغه چاته کی فایده او چاته کی خو نه همیشه د پر خونی ماحول پکار دی یو مینی محبت نه ډاک